أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلزمك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. دین مخکې آیاتونو کې چونکې د منافقینو سره متعلق مضمون بیانېده، نو په دې آیاتونو کې هم د منافقینو یو مضمومه صفت ذکر دی چې منافقین چونکې د اسلام او د مسلمانانو دشمنان دي، مخالفین دي، د اسلام او د مسلمانانو خلاف قسم سازشونه کوي، نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرو اس خیال او لحاظ نه ساتي چې دو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تعن کوي او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې الزام لګي، نو ظاهره ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علاوه د الله رب العزت څومره بندیان دي، نو په هغه به خود الزام تراشي خامخا کوي. د غزوه حنین په موقع باندې چې مسلمانانو ته مال غنیمت ملاو شو، قانون دا چونکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم موجود او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جهاد امیر مو، نو د دستو تشکیل د مجاهدینو مختلفو مقامات باندې ډیوټي لګول دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذمہ داری و. بیا چې کله مسلمانانو ته فتح او غلبه حاصل شله، نو فتح او غلبې سره د مال غنیمت هم حاصل شو، نو دا مال غنیمت تقسیمول هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کا. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل دا مال غنیمت تقسیمول شروع کړل، نو چې مال غنیمت تقسیمو په دې کې یو کس پاسې دو او دا اعتراض وکړو چې اې د الله رسول ته انصاف نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه انصاف نه کوم، نو بیا خو هیڅوک انصاف نشي کولی، ځکه چې د انصاف قائمولو دپاره الله رب العزت خپل د نبی تشکیل کوي او خپل نبی الله رب العزت د انصاف قائمولو دپاره مبعوث کوي چې په دنیا کې عدل انصاف قائم شي، حقدار ته دغه حق ورسي او هر یو سړي ته د عدل او د انصاف تعلیم ورکړل شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه انصاف نه کوم، نو بیا خو څوک انصاف ولې نشته، بیا به څوک انصاف کوي. او نبی سره د الله رب العزت پهراوي، نبی نه که یو اجتهادي غلطي هم کېږي، نو الله رب العزت تنبیه ورکوي، خبرداره کوي چې زما محبوب داسې اونه کې دا کار چې دی په دې کې خیر نشته دی، فایده نشته. لکه ډېرو مقاماتو باندې الله رب العزت خپل نبی خبردار کړ دی، کفارو منصوبه هم جوړه کړ ده چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم براولو د دیوال په ویښ کې به کېنو، د سره به خبرې شروع کړو، نو له پاسه نه به یو سړی ګټ راپرېږي، لوی ګټ به یو هغه په دې نبي باندې وغورځي، خو الله رب العزت خپل نبی خبردار کړ. دغسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په خوراک کې زار ملاو کړلی شل، الله خپل نبی خبردار کړ. منافقینو یو ځل د جماعت افتتاح دپاره دعوت ورکړ، مسجد زرار ذکر راځي قرآن مجید کې چې منافقینو دا یو مشوره وکړله چونکې موږ د مسلمانانو جماعت ته ځو او د مسلمانانو په جماعت کې مسلمانانو سره مجلس کې کینو، نو زمونږ چې کوم خفیه سازشونه دي هغه هم یو بل ته نشو بیانولی او زمونږه پټه مشوره خو نشي کېدلی. نو دې دپاره به موږ داسې وکړو چې د یو جومات په نوم باندې یو عمارت به جوړ کړو او بانه به دا وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې مونږ د جومات نه لرې یو
نو موږ هغه جماعت ته نشو راتللی او موږ ځان له دا جماعت جوړو په دې کې به مونځ کوو او په دې کې به موږ خپل اعمال کوو نو دا منصوبه یې جوړه کړله او دو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکړو چې موږ جماعت جوړو د جماعت افتتاح دپاره ته راشه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چونکې عالم الغیب خو نه و چې په غیب باندې پوهېدونکی او دا ورته علم و چې دا خو یو منصوبه او یو سازش جوړي د مسلمانانو خلاف نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو غزوې له روانو په دې وخت کې خو زه نه یم وزګار او چې کله د غزوې نه واپس شلم نو بیا به وخت زیات وي زه به ستاسو افتتاح وکړم الله رب العزت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وحی ولېږله چې ته به د دې جومات افتتاح نه ځي دا جماعت نه دی دا خو مسلمانانو ته د ضرر رسولو دپاره یو ځای دی او دا خو صرف بانه تلاش کوي او ځان له د سازشونو او منصوبو دپاره یو ځای ګوري یو ځای لټوي نو دا جماعت نه دی دې جماعت افتتاح له به ته نه ځي نو نبي له الله رب العزت د وحي په ذریعې سره خبردار کوي چې دا کار داسې نه دی پکار داسې پکار دی او نبی هغه عادل او انصاف سره د الله تبارک وتعالى د حکم مطابق فیصله کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم تقسیم د مال غنیمت کوو هغه د الله په حکم سره او خف عدل او انصاف سره خدا منافق را پاسې دي ته عدل او انصاف نه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زه عدل او انصاف نه کوم بیا خو پس مکه باندې څوک نشته چې عدل او انصاف وکړي عمر رضی الله تعالی عنہ پاسې د الله رسول مال اجازه راکړي چې زه وی وژنم سر ترې قلم کوم خو چونکې د اسلام دا وکړو چې مسلمان یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې نه وژنه ما بیا به خلک وایي چې د خپل مرګري وژني هغه بظاهر خو مرګري وو حقیقتا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه داغه ظاهر ته وکتل او عمر رضی الله تعالی عنہ منع کړ چې ته مو وژنه بیا به خلک دا الزام لګي چې د خپل مرګري وژني نو الله فرمایي بعض دي منافقین ناس هم دي چې هغه د صدقات په تقسیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې الزامونه لګي عیب جوړي کوي چې دی نبی تقسیم نعوذ بالله په انصاف سره ونکړو او فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون که څه شی ولا ورکړی شو نو بیا خو خوشحالي بیا خو نه الزام تراشي کوي او نه نور څه خو چې کله د یو څیز حقدار نه او څه شی ولا ور نه کړلی شي نو بیا الزام تراشي کوي بیا وایي چې دا په انصاف سره فیصله ونشي او چې کله څه شی میلاو شي خولۍ بند شي بیا الزام تراشیانې نه کوي ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله کدو چې الله او د الله رسول دوی څه ورکړ دي په هغې باندې دوی خوشحاله وي دوی په هغې باندې رضا شوی وي هغه یې پسند کړی او غوره کړی وي وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله او دوی ویلي چې موږ له الله کافي دي ژر د موږ له الله خپل د فضل نه او د الله رسول به موږ له راکړي نو لکان خیر لهم دا به د دوی دپاره ډېره بهتر ډېره غوره په دې کې یو تعلیم دا د انسان ته چې انسان ته څه شی میلاو شو په دې باندې دله شکر وکړل پکار دي الله شکریا ادا کول پکار دي او دله په دې باندې الحمدلله ویل پکار دي دله الله رب العزت په دې شکریا ادا کولو بدلی کې د دې حمد ویلو په بدلی کې الله ورله ډېر څه ورکړي او کنه دې باندې کې دا ګیلی او شکوي کوي او دې روجړي کوي چې زما حالات خدا سي دي او زه جو تکلیف کې ما سره خو شي نشته دی او زه په غربت کې ما زه داسې حالت کې نو الله رب العزت به ترې دا شته مو اخلي الله به نور محروم کړي د دې نه چې د الله رب العزت په ورکړه باندې خوشاله شو رضا شو لږ دی او ډېر دی نو الله رب العزت په نور امور کې او د خوشالي دل او رضا کېدل چې دي دا د آخرت لپاره د سبب او ذریعہ به وګرځي آخرت کې به د نجات لپاره دا سبب وګرځي دا به د لپاره یو غنیمت جوړ شي او که د دنیا کې د دې ناشکري وکړله او دی چې هیڅ نشته دی نو دنه به الله دنیا کې هم دا شته واخلي دا زندگی به الله رب العزت د حقارت او د فقر او د محتاجۍ کې او په آخرت کې ظاهره ده چې د الله د نعمت ناشکري کړ ده الله به ترې تپوس کوي چې تعالی مې دا نعمتونه راکړي تا څنګه استعمال کړي تا خو په هغې باندې زما حمد و ثنا ونه وي
زما شکریه دا تا په هغې باندې ادا نه کړله نو الټه بدن الله رب العزت دغه نعمتونو تپوس مو وکړي. نو په کار دا ده چې څه هم میلاو شلل دی وایي چې حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله ورسوله انا الی الله راغبون. مونږ له الله کافي دی. الله چې څه راکړل په دې د الله شکر، د الله رسول چې څه تقسیمول او څه میلاو شلل په هغې د الله شکر. مونږ خو الله طرف ته رغبت حاصلونکي یو، مال طرف ته نه، دنیا طرف ته نه، دولت طرف ته نه، د الله طرف ته رغبت حاصلو. الله طرف ته مونږ مخکې کېدونکي یو او مونږ د الله په رضا باندې رضا یو، د الله په خوشحالۍ باندې خوشحاله یو. ومنهم من یلزمک، او بعضې د دین هغه څوک دي چې دې الزام لګوي پتا فی الصدقات په تقسیمولو د صدقو کې، فإن اعطوا منها، پس که چېرته ورکړی شي دوی ته د دې صدقاتونه رضو نو دوی خوشحاله شي، وإن لم يعطوا منها، او که چېرته ور نه کړی شي دوی ته د دې نه اذا هم یسخطون، دغه وخت کې دوی بیا غوسناک وي، په غوسه کې. ولو انهم رضو، او که چېرته بېشکه دوی خوشحاله شوي وي ما په هغه څه آتاهم الله ورسوله چې الله دوی ته ورکړ دي او د الله رسول دوی ته ورکړ دي، وقالو حسبنا الله، او دوی ویلې وی چې کافي دی موږ لره الله رب العزت، سیؤتینا الله من فضله، سیؤتینا الله زردا چې رابکې موږ ته الله رب العزت من فضله د خپل فضل نه، ورسوله او د الله رسول. لکه دې وخت کې موږ ته مال غنیمت کې حصه کمه میلاوه شله، بیا چېرته څه موقع باندې مال غنیمت راغی د الله رسول به زیات راکړي. انا الی الله راغبون، یقینا موږ خو د الله طرف ته رغبت حاصلونکي یو، د الله طرف ته توجه کوونکي.